بسم الله الرحمن الرحيم. وما إذا وقع التعارض بين القياسين لم يسقط بالتعارض ليجب العمل بالحال، بل يعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه لأن القياس حجة يعمل به. ما تلق متوجه شيء پرونی سبق کې منګه بحث اول د معارضی لغوي او اصطلاحي تعریف ذکر کړي، ورپسې د مناقضه. من ویلو معارضه چاته ویل کیږي؟ المقابله على سبيل الممانعه لغوي معنی، او اصطلاحي تعریف المقابله بين الحجتين المتساويتين على سبيل الممانعه. دا خبرم کړي وا ور سره دام ویلو چې دا د دې کار د حکم سره خاله دلیل سره نه دلیل نه ساقطي، بلکې حکم ساقطي کوم چې په مخالف دلیل سره ثابتي کی او خپل دلیل ثابتي، خپل حکم ثابتي. ا دې په مقابله کې بل کوم یو شی دی معارضه ده. د څه وکنه معارضه څه تعریف او مقابله مناقضه لو ابطال احد الشيئين بالاخر، دا لغوي تعریف. اصطلاحي تعریف سو ابطال احد الحجتين بالاخرى. به رکن د معارضین بیان کړي ورسره تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحدة منهما ضد ما توجبه الاخرى. دا ویلو کنه ورسره مول شرط بیان کړي، شرط د معارضین ان اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم. اسی خبر هم کړي دا یو باسو. دویم باس چې هغه د حکم بیان کو او هغه سره څه تمهید شروع کی چې اصلا معارضه نه موجوده، حقیقتا دا به اعتبار نه معارضه وي کني، حقیقت کې معارضه نه وي کني، به عجز د الله پاک ثابتيږي او به رسیدلې. نو دویم باس چې وکنه دویم باس هغه د حکم بیانو. حکم د معارضه مون بیان کړو چې به دو آیتونو کې معارضه راشي، قیاس به سنت تورځي، دو سنتونو کې به ور لیټ شولې خیر بم نه ښه، دو سنتونو کې معارضه راشي به چاته ورځي، ويبقى قول لصحابي ته او یو روایت کې قول قیاس ته ورزو، هغه نفس به ک قول صحابي له ورغلي قیاس ته ورزو دري، او ک قیاس له ورغلي به قول صحابي ته راځو، او ک شری مو دا تعارض هم دغه شان جاری وو. تاسو وکنه نو په قیاس به عمل کو، خو سره د چانه غالب ظننه مخک راځي. وس هم اذا وقعت تعارض بين القياسين، دا د حکم په تفریعاتو کې او تفرید کا حکم لا نه دی مکمل شوی، د حکم بیان هم کو تفریعات هم شروع کړیو. اوس دا مسله د مولوی صاحب کچره دو قیاسینو کې معارضه راشي، اوس بچو توجه کوئ. دو قیاسینو کې معارضه لري، یو قیاس یو تقاضا کوي، بل قیاس بل تقاضا کوي. اوس بچاله راځو وي، اوس بلاندې نه راځو کا، اوس با د می تبرون ویلمو، اوس با مجتهد چره په یو قیاس عمل کوي، خو خپل رائے ور سره مرګري کوي ښا، سوچ به وکي کوم قیاس او تقوی ښکار شو بقې به عمل کوي. پوه شولې بي اوس ولې لاندې ناراضي، مخکې بلاندې راتلو دو حجتینو کې سنت راتلو، دو سنتینو کې قول لسابیه قیاس راتلو، اوس ولې لاندې ناراضي؟ جواب التلاندې دلیلو دو آیاتینو کې چې معارضه وا لاندې دلیلو سنت، دو سنتینو کې معارضه وا لاندې دلیلو، خو چې دو قیاسینو کې معارضه لاندې دلیل نشته لینو. لاندې څوک د استصحاب الحال دی، او استصحاب الحال دلیل دی نه د حناف په نظمانی، صرف ترجیح کار ور کولای شي، د اثبات ولا کار حکم به نشي ثابتولای، صرف دو یو حکم په دلیل باندې ثابت دی، دا ول ترجیح ور کولای شي نه پیږي. نو دا څنګه شو کولای شي دلایل پریدو قیاسونه اولان د غیر دلیل تراشو، بلکې به د دوه دلایل کې په یو باندې عمل کوو. خودمره فرق بکیره شوافی وای مطلقاً په کم قیاس په کم یو معنی چې دلیل کې مجتهد لجائز ده، مونږ وینا کم قیاس معنی چې غالبای ځون را لچ دا صحیح دقه معنی عمل کوي، او دام ویلی شوافی مطلقاً جائز غني په کم قیاس چې عمل کوي. نشو امام شافعی رحم الله په یو مسله کې دوا او درې اقوالی په یو وخت کې ولی دا هغه کوم قیاس معنی عمل کوي کول شي، کله یو قیاس ته صحیح وي کړه بلته وي، او زمونږ اول ډیر اقوالی نه کوي، نو زمانه بدلی سره اول یو رای د زمنګ د امامانو چې کله بل راځي به غزړه ختم کړي سوجن او ترستو د دوی مرای صحیح خار شي.
برحال زمنګ نفس مسله دلته دا چې کله قیاسینو کې تعارض رااله چون کلان دی حدیث نشته نو بس هم بدیو قیاسینو کې په یو باندې عمل کو پیږي به وګورئ. واما اذا وقع التعارض هر چې هغه صورت دی چې واقع شي تعارض بین القیاسین د دوه قیاسین ترمنځ لم يسقطان بس عقیدی کې د دوه قیاسونه بالتعارض د تعارض د وجنه او به یجب العمل چې عمل راشي بالحال د حال د وجنه استصحاب الحال په وجه داسې نشو کولای دا نه کوخه او استصحاب الحال می تاسو ته پرون تعریف کړو. استصحاب الحال چاته وي دې اسانه ترجمه او تعریف دار حال مرګره کول په حکم کې ماضی سره یعنی د حال کې او شی د غیله د ماضی حکم ورکول. بل يعمل المجتهد بلکې مجتهد به عمل کوي بأيه ما شاء بكم دلیل معنی چې خو غشي کم قیاس معنی خو بشهادت قلبه څوک ور سمرګره کوي شهادت قلبي ور سمرګره کوي ولئن القياس حجه يعمل به دا دلیل بیانې لاندې ناراضو او په دې دوه قیاسونو کې په یو باندې عمل کیږي لاندې ولې ناراضو وي وای ځکه قیاس حجت دی يعمل به بدی به عمل کیږي. بهر حال اصاب المجتهد الحق که مجتهد پکې حق ته ورسیږي به د قیاس زوجنا او اخطا یا خطا شي نو کته چې استصحاب الحال دراشه مون وینا ځکه دلیل نه دی نو وی فکان العمل باحدهما نو وی به عمل په دوه قیاسونو کې به یو باندې عمل کول شي امنس کې لکیره پرې دی اولاد به اولاوی من العمل بالحال د چانه به اولاوی عمل بالحال نه په استصحاب الحال باندې عمل کول دی نه به اولاوی ول استصحاب الحال دلیل نه دی نو ولی به اولای او سمنس کې جمله اوس به وایا وای ځکه د قیاس فکان العمل نو عمل کول باحدهما باحد القياسين چې دی سره د دینه او هو حجت هم دی قیاس حجت دی کنه سره د دې اطمئن قلبه الیها زلم دې ته مطمئن شوی یعنی خپل رای مر سمرګره کړی دا فراس بنور الفراسه بنور فراست سره رم سره مطمئن شوی دی نو اولا د قیاس بچوي اولا بوي د چانه من العمل بالحال په عبارت پوه شولې دا مسله ختم شو. د نن زمنګ د نن درس اوله مسله دا و په دې زمانه دوه بحث تکمیل دا ورسېدل. یو تعریف د معارضي ارکان معارضه شرط معارضه بیان شوی یو بس او دویم بس د حکم بیان شو سره د تفریعات تاسو پوه شئ توجه بر ګورئ. دریم بس وس زمنګ مصنف خپل دغه تعریف او دغه شرایط د سی وای زمنګ په دې باس کې مصنف رحمه الله د خپل شرایط او ارکان ته اشاره کوي اشاره ورته کوي صفای نه ذکر کوي پوه شولې به دا به څوم باشي دریم وورا نو وی ثم تعارض دا بیان من کړه مخکې به تعارض شری انما يتحقق دا متحقق کیږي بین الحجتين د دوه حجتين ترمنځ کله به تعارض راځي شرط ولدا دی بايجاب كل واحد منهما چې ثابتې با هر واحد پر دوه حجتين کې څوک به ثابتې ضد ما ضد هغه حکم یوجب الاخرى چې ثابتې بل دویم چې کوم حکم ثابتې اول براغه ضد ثابتې اول چې کوم حکم ثابتې دویم براغه دای سو شرطو کنو مخکې در شوی شرطو کنه دي کې چاته اشاره وشوله شرطه او به فی وقت واحد فی محل واحد دین دا دې ټول کې چاته اشاره ده شرط وقت بم یووي محل بم یووي ما تساویه ما فی القوه دې کې رکن ته اشاره وشوله چاته اشاره وشوله سره د دینه چې مساوات په قوت کې مونږ ویلو کنه دواړه به مساوي وي تعارض الحجتين المتساويتين ویلو نو کدا سی وی مولوی يتحقق بين الحجتين بإيجاب كل واحد منهما ضد ما يوجبه الأخرى مع تساويهما في القوة منسك بريد انه دي سبروكن ثابت شي او كغور سوي في وقت واحد في محل واحد دي سبب ثابت شي شرط ثابت شي پوه نه شولې پی دا څوم باشو دریم باشو کا پوه شولې پی څه مشکلات خو به نو کنه از موږ نن درس دوا اجزا بیان شو که خیلمی نن درس زباره کني ټول درې ابحاث د ټول فصل وشو څلورم باس لراشي برو ګورئ تاسو به دوه اصطلاحات اوریدلی مثبت او نافی انته آسان سبق دی لګ ماته متوجه شي مثبت اول د مثبت تعریف کو او د نافی تعریف کو به دا وایو
چې مثبت او نافي کې تعارض واقع کیږي کنه صحیح دار چې او واقع کیږي پکې او ترجیح چاله ورکو موږ احناف کله مثبت لور کړي کله نافي لور کړي دا دې با پورا قاعده سوي او ولا سبا ان شاء الله بیانو ناراضي ورما تاسو ول د مثبت او د نافي په تعریف کو د مثبت او د نافي منځ کې تعارض واقع کیږي کنه واقع کیږي دویمه ودا بیانو کني ټول په شریک باندې څلورم واسطه ښه دریم بدا وایو چې واقع کیږي تعارض یرات من احناف کله په مثبت عمل کړي کله په نافي کړي دا دریم بیان خپل کتاب ول ذکر کړي څلورم د لپاره قاعده سره په مثبت به کله کو په نافي به کله کو دا څلور اجزا بیانېږي بچا کې نو دې څلورم بحث کې ښه پوه نه شولې به راشي اول جزلا مثبت سے تعریف دے مولوی سے محاشی ذکر کړي دیکھا نور انور کې 187 صفحه باندې ذکر شوی تقریبا المراد بالمثبت ما يثبت امرا زائدا لم يكن ثابتا فيما مضى هم کتلو چاته مثبت چاته برو ګوري مثبت هغه چاته ویل کیږي هغه چاته چې هغه یو امر زائد ثابتي چې مخکې نه ثابت نه پیږي مثبت چاته وي چې هغه یو امر زائد ثابتي چې هغه مخکې نافي چاته وي چې هغه دقه امر زائد نفي کوي کوم چې مخکې نه ثابت خپل لیکلي وبالنافي ما ينفي الامر الزائد چې امر زائد نفي کوي ويبقيه على الاصل بخپل اصل معنی باقی پرې دي څنګه چې مخکې وز به مقشانی او مثبت وینا مخکې چې څنګه وس هغه شانه دی اوس په امر زائد هم دی یو جزمانه ورسېدل برو ګوري به مولوی سي مال دویم جذبه دا بیانو چې مثبت او نافي کې تعارض راتلی شي کنه شرات لري دا خبره وکاو کنه نو عیسی ابن ابان وای چې او جی مثبت او نافي کې تعارض راتلی شي دا کېدې شي مثبت هم دی حکم ثابتې نافي دی نفي کوي معارضه ډول منځ کې راتلی شي دا چا رائے ده عیسی ابن ابان رائے ده او دا صحیح رائے ده امام کرخی او دغه شان اصحاب شوافی وای چې په مثبت او نافي کې تعارض نه واقع کیږي ځکه مثبت اولاد او نافي مرجوح دی مثبت راجح دی او نافي مرجوح دی او معارضه په تعریف کې موږ څه ویلو تعارض به د متساویین نه د متساوی نشو یو اعلی دی بل یو راجح دی بل مرجوح دی پتن لګی ما په قصو پیږي کنه دا ما ډیر منظم کو سبق ورسې پی خو صحیح رای کوم د عیسی ابن ابان دا یو تعارض واقع کیږي څو اجزا وشو دوا وشو کنه څلورم باز کی تعریف د مثبت او د نافي او به تعارض او جی واقع کیږي دریم جزء دا مولوی سي منګ به دا اوس د مثالونه بیان کو چې احناف کله مثبت له ترجیح ور کړي او کړي نافي له ور کړي نو واوري اول مسله ځکه مسله دا ده چې کله یو زنانه دا مسله به ټولو ته یادې وینځه او هغه آزاد شي هغه تخیری تکمیلاوي دا ازادي دونه پس احناف وای که خاوني آزاد وي او که خاوني غلام وي په دوړو صورتونو کې دا نکاح ختمول شي دې د څنو ملي کېږي خياري تق نه پیږي او شوافی وای کچری دی خو غوړه کنه کدا ست د بار او د وران ترس کې چوم د ځین لاندې ګوري غسره ولي شوافی څه وای کچری وینځ آزاد شولا خاوني غلامو سید هغه ته اختیار شته کې نکاح ماته ولې شي خو که یو وینځ آزاد شول او خاوني حر آزادو نبی ته اختیار نشته دی هغه مرکز د اختلاف دار شولو کچری خاون آزاد وي نو خياريت شته کنهشته احناف وای شته دی شوافی وای په دې قصه پوه شولې هغه منځ اختلاف دا خبره ده وس راشي شوافی وای خياريت قوت نشته که خاون آزاد وي احناف وای شته د دواړو امامانو د بارا یو واقعیا چې دا دلیل دی بریره رضی الله عنها چې کله آزاد شولا دته نبی علیہ السلام خیره تقور کو کته غواړي خاون پر خودل شي مغیسی د خاون نومو تاسو مخ کې قصه کړي اډیر محبت ور سره کولو او به دې ته خیره تکملاو شو دي خاون پر خودلو خاون یو نبی علیہ السلام عبد الله او عباس رضی الله عنه علی عباس رضی الله عنه چې دې ته وای چې ما سره پاتې شنیکا کی ما بجودا نه کی ځان نه هغه نو نبی علیہ السلام ورته ویل
چې دا سړی د غشان وي خیر دی او صفات شوی د الله رسول مشوره راکې که حکم راته کې بریره ډیره پوهه ورضی الله عنها نبی رسول وی نه جی وی مشوره شفارس کوم صرف خبر چې شفارس دی وی که حکم خو په سر سترګو که شفارس نه قبلو نبی رسول ټیک د خپل خو خدي دا د دې وجنه که چاله شفارس لورتللې کنه او شفارس لنه ما لمه خبر کیږي کته خبر کیږي چې ما شفارس کو سیم نه منی ته حکم کې تو شفارس نه کې مې يشفع شفاعه حسنه يكون له نصيب منها په دې به ثواب ملاويږي ته حکم کې غلط کار کې د سیمه کوي بس کله قبول کو خدای کني شفارس الا قبول نه کو شفارس ویل کېږي چې ته مشوره ورکول الله سره خدای مشوره ورکړه قبول کړه خدای کني قبل نه ولې خبر کېږي کته خبر کېږي ته شفارس نه کې ته حکم چلی اصل کې استا کې نقصان دی کې نه دی ما په قصه پوهې شولې نبی بریره زنه ته څه وایي که حکم می خو بسر سترګو خو شفارس نه قبلو ما نبی ورځ نبی لسم قتل عبد العباس رضی الله عنه سړی ته وګوره دې په شاته ور پسې د مکی په کوڅو مدینه په کوڅو کې په دې اوخ کې بری ګیره مان راتوي دلې هغه مخ کې روانه او د پسې ور پسې نبی لسم دی و محبت ته وګوره دې بلی نفرت ته وګوره خلم ده کنه نو قاعده ما ته دلته څنګه ده او الحب من الجانبين ده څنګه وزد هكذا څنګه والبغض هكذا دا ولې طرف د بغض دی ول طرف د محبت بهرحال تاسو په دې واقع باندې پوه شولې دا حدیث عائشه رضی الله عنها روایت کړي بخاری کې دی چې کله دا آزاد شو لکه خوني غلامو خوني څو بس هي خیاریت ته ملاو شو دي کې دا معلومه شوله چې خیاریت ته ورته وي اگر که خوني آزاد وي دا معلومه شو دا ثابتيږي نه ثابتيږي خدا روایت پشپغو واړو کتابونو کې بل کې راغلي د امدق روایت چې دا آزاد شو لخوني غلام آزادو دا چې کله آزاد شو نبی له سم ته خیریت تقور کو حال دا چې خوني مسو دې کې د حناف مسلم معلومیږي نه پیږي نو دا خو د ټول اتفاق مخ کې نه غلامو امر زائد راغله کنه دی اوس په دې کې اختلاف او حناف مثبت معنی عمل کړي دی امر زائد راغله وو یعنی آزاد شوی وو خوني او شوابه بچا عمل کې نافي باندې امر زائد پکې نه راغله آزاد شوی نو لنډه د ادم لسم په دې مسله کې حناف مثبت عمل کړي که نافي کړي مثبت معنی کړي ښا امر زائد ثابتي حناف چې د غلام واله ختم شوی او ازادي پکې راغلی و نه پیږي وګورئ بل مثال هم ته چلته بنافي عمل کوي واختلف مشايخنا اختلاف کړي زمنګ مشايخو فی ان خبر النفي چالک خبر د نفي چې هل يعارض خبر الاثبات دا د اثبات ولا د خبر سره معارض جوړې دي شي املا یا نه جوړې دي شي عیسی ابن ابان وی جوړې دي شي او امام کرخی وی نشي واختلف عمل اصحابنا دریم جزء اورا زمنګ د اصحاب او بل مختلف دي المتقدمين او اصحابو لکه درې وړ امامان امام محمد امام یوسف امام سب رحمهم الله امام ظفر سب ټول عمل مختلف دي په ذلک بده مسله کې څنګه فقد روي ان بريره روایت شویل چې بریره رضی الله عنها چې او تقد زاد شولا وزوجها حر عبد او خاوني سو غلام یو روایت خدا دی عائشه رضی الله عنها روایت دی او رویا او بل روایت دی چې ان بریره رضی الله عنها چې دا او تقد زاد شولا وزوجها حر خاوني آزاد وسګره ما اتفاقهم على انه كان عبدا سره د دې ټول اتفاقو چې مخکې نه څو غلامو نو حناف امر زائد ثابتي حناف په مثبت معنی عمل کوي فاصحابنا من اصحاب چې درې وړ امامان اخذوا بالمثبت اخذ بچا کړي مثبت په دې مسله پوهه شولې اوس به لک برو ګورئ بل مسله وره چې حناف په نافي عمل کړي دي شوابه په مثبت کوي هغه دا اول مسله ځکه مسله دا چې د احرام په حالت کې سړی احرام تړلې دي د ټول اتفاق د جما نشي کوله جما منه ده نفس نکاح کولای شي کنه شي مونږ حناف وای په احرام په حالت کې نکاح جایز ده شافعي وای د احرام په حالت کې نکاح نه ده جایز په مسله پوه شولې مخکې راځي دلیل میمونی رضی الله عنها حدیث ته نبی علیہ السلام کور والا ده د سره نبی علیہ السلام نکاح په مکه کې کړي و چې کله مکه ته تللی احرام تړلې و روایت مختلف دي یو روایت کې دا چې نبی علیہ السلام د احرام په حالت کې وو نکاح وسه تړلې عبد الله ابن عباس څخه روایت ده دلته حناف دلیل ته ثابتيږي سره د دینه چې احرام په حالت کې ویم څه کړي و بل روایت ده خپل ان شاء الله نور وضاحت سره رام شي هغه کې دا ده چې نبی له سلام احرام نه کولاو شوی
احرام کې وو خو نکاح په وخت کې احرام لري کړو به نکاح تړلې و نه رسېږي. شوافی وی احرام په حالت کې نکاح جایز نه ده. پاتې شول د میمونې رضی الله عنها خبره نبی له سم احرام لري کړو هغه نه پسې نکاح کړو. مګر حناف وی احرام په حالت کې نکاح کړي ولهذا احرام په حالت کې نکاح جایز ده. مسله پوه شولې. او دواړه قسم روایت دی. یو روایت دا دی چې د احرام په حالت کې نکاح کړي وا. یو حالت یو روایت دار چې نه ارسی پورې کړي احرام لري کړو به نکاح کړي وا نه پیږي. اوس دلته وګورئ د مخکې نه خو نبی له سم د احرام په حالت کې وو احرام لري کړو کو موږ حناف نافي نیو لري کړي احرام په دغه حالت کې شوافی مثبت دي احرام لري کړي عمر زائد ثابت دي نه رسېږي. هغه مثبتین دي موږ نافینی هغه عمل په مثبت معنی کوي احرام امر زائد ثابت دي احرام لري کړي وو مخکې نو احرام چالو کنه بده ټول اتفاق دی چې نبی له سلام احرام تړلې مدینه نه چوتلو احرام تړلې خاص محل کې مکه ته چې ورسره احرام وو لری کړي کنه شوافی زائد ثابت لری کړي موږ نه فکو نیول دلته موږ په چا عمل کړي نافي باندې. نو ګورئ مخکې مسله کې په مثبت عمل کړو دلته بچاو کو نافي باندې. ګورئ اورویا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چره تزوج د نکاح کړي و میمونه رضی الله تعالی عنها سره وهو ام المؤمنین ده او حلال نبی له سلام حلال. یو روایت مسلم کې دغه شان ده. اورویا دغه شان روایت عبد الله ابن عباس سے روایت کړي ده ان علیه السلام چره تزوجها اورویا او روایت شوه ده انه علیه السلام نبی علیہ السلام چې تزوجها نکاح د میمونې رضی الله عنها سره کړي او هو محرم حال دا چې نبی علیہ السلام د احرام په حالت کې وسو ورات. واتفقت الروايات طول روایت متفق دي په کومه خبره چې انه لم يكن في الحل الاصلي نبی علیہ السلام په حل اصلي کې نو یعنی مخکې نه احرام کې احرام په حالت کې وکا. نو فجعل اصحابنا بدی مسله کې زمنګ اصحاب ګرځیدلی زمنګ اصحاب ګرځول دي عمل بالنافي بچا باندې یعنی عمل کړي دي په نافي باندې. فجعل ګرځول دي اصحابنا زمنګ اصحاب العمل بالنافي اولا عمل په نافي باندې اولا نه پیږي. یو نظیر د فقهي مسلې نه بل اورا ولې یو راوی دي باغ جرح موشي مفسره دغه تعدیل موشي مفسر جرح موشي نور تاسو جرح او پیژنې کنه مخکې سبق دیر شوی جرح مفسر وشي تعدیل مفسر وشي. اصل په انسان کې تعدیل لیکنه خواله دي دلته حناف وی جرح ته اعتبار دي جرح مفسر ده په بچا منی عمل وکړو نافي باندې جرح دې نافي کړی ده تعدیل دې نافي کړی دي. اصل تعدیل له شوافی نافي دي وی نو شی چې جرح پکې نه دراغلي شوافی مو یاد وې سم مسله یاد کړئ نه پیږي په مولوی صاحب. اصل په مسلمان کې څه دي تعدیل لیکه خو په یو کس مبارک جرح مفسر وشي ورسره تعدیل مفسر وشي. تعدیل مفسر مثبت دی نافی دی. تعدیل مفسر څه دی نافی دی امر زائد جرح نفی کوي او جرح مفسر مثبت ده هغه یو نوې وصف ثابتوي هغه څوک دی جرح ده نه پیږي. دلته زمونږ حناف به بچا عمل کړي نافي باندې نافي مو مثبت معنی یار زمونږ حناف بچا عمل کړي مثبت باندې جرح ثابتای کنه چې هغه وای حناف سره ایدا جرح مفسر او تعدیل مفسر کې بشاله اعتبار وي جرح مفسر نو مثبت شو کنه شو اوري. وقالوا مولان ویلی في الجرح والتعديل کې شین الجرح اولا جرح باولاوي وهو المثبت او جرح اولا کېدل خو مثبت دی ولا اصل فی ذلك بس ته